الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Our Honorable Chief Guest زما ډېر قدرمند او نږدې مشر جناب داود خان صاحب سیکرټري پبلک هیلث، جناب حمدالله جان صاحب ڈائریکٹر ICMH اسکول اینڈ کالج، جناب فیض محمد صاحب، جناب مشتاق صاحب وائس پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چارسدہ، الف خان شیرپاؤ، عبدالغنی صاحب ریٹائرڈ پروفیسر، محترم پیرنٹس، میڈیا مرګري او ګلالو بچو، السلام علیکم. ډېر سم زړه غواړي چې ووایو، خو هغه وخت د کمي په وجه چونکې زموږ مشر مېلمه هم ناست دی، هغوی به هم تاسو سره یو څو خبرې کوي. خو داسې فنکشنز چې کله هم راشي نو موږ هغه زاړه یادونه دا به د هر چا وي چې هغوی په خپل وخت کې تېر کړي وي، او خاص کر بیا چې دې سایډ ته وګورو دې ماشومانو ته نو خپل د ټاټ هغه وخت راته یاد شي چې موږ به په ټاټونو باندې ناست وو، موږ به سبق وویل. اوس خو شکر دی ماشاءالله دوی ته ډېر څه اپرچونټیز راغلي دي، د الله رحم دی. چې دوی ته وګورو نو خپل وخت را یاد شي او هغه زاړه وختونه، چونکې موږ په اردو میډیم کې هم سبق ویلی و، ولې چې زما والد صاحب په خپله باندې د مختلف سکولز پرنسپل پاتې و، نو هغه وی چې تاسو به پرایویټ کې نه او ملي ګورنمنټ کې سبق وایئ، چې ځکه دلته کې زه په خپله باندې نوکري کوم. نو ټول نه اول خو زه د حمدالله جان صاحب او د هغه د دې منیجمنټ شکریه ادا کوم، او بیا د ماشومانو له مبارکباد ورکوم چې هغوی دونه ښه مارکس اخیستي دي او خپل ایوارډز د دې ځای نه ریسیو کړل، نو زه بیا دوی ته مبارکبادي وایم. ډېر خبرې ریلیټډ وي، خو ایجوکیشن چې هر خوا ته راتاو شو وګورو نو راځو به دغې ایجوکیشن له. د ایجوکیشن مین چې کوم مقصد دی یا د کومو ټکو نه جوړ دی، لکه فرض کړه ایجوکیشن ای شوه نو انرجي یا ایتکس شو، ډي ډیسپلن شو، بیا سی کانفیډنس شو، دغه شان د هغې هغه ډي ټیلنټ یا ایم اپرچونټي نیشنلټي مختلف چې که څونه ورډز دي نو د هغې نه دغه هغه ډیرایو دی، خو زیات نه په یو دوو ټکو به د هغې باندې لږ تفصیلا خو نه ځو، خو سرسري دغه ووایو چې یاره ایتکس لومبې بیسک چې کوم دلته کې موږ سکولینګ کوو یا فرض که زموږ انیشل چې کوم هغه د کور هغه ماحول دی نو هغه راځي هم په اخلاقیات. نو ایجوکیشن سره سره که فرض که هغه مختلف سبجیکټس موږ پړاوو، خو د ټولو نه چې کوم هغه زیرو زموږ سبجیکټ زموږ اخلاقاً فرض جوړیږي چې موږ د خپلو وړو ته اخلاق یا اخلاقیات وړو کو چې اخلاقیات څه شی دي. نو اخلاقیات چې کوم سبجیکټ دی نو هغې سره زموږ د دې معاشرې تړون دی. خاص کر نن سبا تاسو وګورئ دا سوشل میډیا یا موبایل دې سره زیات تر زه د پیرنټس ته ریکویسټ کوم چې د خپل ماشومان چې کوم موبایل د هغوی یو حد دی نو هغې حد نه پس هغوی ته پکار دي چې تاسو خپل موبایل یا هغوی ته واخلئ یا د موبایل هغه یوز ته هغوی الاو دی. نو زیات تر اخلاقیاتو باندې زور ورکول پکار دي، که فرض که هغه په سکول سایډ باندې وي، که هغه د پیرنټس لومبې چې فورموسټ کومه ډیوټي ده په کور کې، خاص کر د مور چې دغې اخلاقیاتو باندې دوی ته سړی د مشر کشر د ناستې ولاړې یا فرض که زمونږ اوس هم شکر دی شته، خو بیا هم لکه هغه شان افیکټ یې ونه دی چې زمونږ کوم اجره سیسټم و په هغې کې به مشر کشرو د خبرو هغه تمیز به و، په خپل نمبر به یې خبرې کولې. نو بیسک شي چې دی دا اخلاقیات دي.
زمونږ معاشره کې به دغه یو ضروري الیمنټ وي چې مونږ پروډیوس کو فرست ډیویژنرز یا هغې سره ښه مارکس والا خو دا معاشره چې څه غواړي هغه بیسک الیمنټ یا نیډس هغه دی ګډ سټیزن. ګډ سټیزن سره راځي اب راځي اخلاقیات سره. نو اخلاقیاتو باندې پکار دي چې موږ د خپلو وړو ته موږ د خپلو ګلالو ماشومانو ته سره سره د دغه ټیلنټ سره دغه ایجوکیشن سره سره د دغه موږ یو درس ورکوو چې را نیکسټ په دې معاشره کې به که فرض که دوی ښه مارکس هم اخلي نو دغه یو اخلاقي فرض دی چې څنګه به اخلي، آیا په غلطه طریقه باندې اخلي بل څه دغه باندې مینس یوز کوي هغې سره اخلي، نو دغه اخلاقیاتو یو دغه کې راځي چې دغه نه دوی موږ منیږو. بیا پسې په دویم نمبر کې راځي تاسو ګورئ موږ به وایو چې ډیسپلن. نو ډیسپلن بیس یا د کور په بیس باندې ډیسپلن داسې یو څیز دی چې هغې سره د معاشرې یا د قومونو د ترقۍ مین څیز چې دی هغه ډیسپلن دی یا کانفیډنس دی. لکه فرض که کانفیډنس زموږ ته کې موږ ګورو نو ډېر ماشومان تاسو وګورئ نو شکر دی دوی کې هغه کانفیډنس شته، خو هغه کانفیډنس به موږ په څه کې استعمالوو؟ په پازیټیو سینس کې. پازیټیو سینس دې ته نه وایي چې یو سړي کې دونه کانفیډنس دی چې دی یو مشر له ورشي یا د هغه مخ ته بد اخلاقي کوي یا خدای مکړه هغه له جواب ورکوي، نو دغه کانفیډنس نه. پازیټیو کانفیډنس چې هغه یوز شي چې لکه د دې مخکې نه راشي یو ځای کې په سټیج ودرېږي، دی خپل ځان ایکسپلین کولی شي، دی خپل سبجیکټ ایکسپلین کولی شي، دی خپل چې کوم هغه سبجیکټس ورکړی دی په هغې باندې دوی ګورو چې هغه کولی شي. نو بیسک چیز چې دی نو هغه ډیسپلن دی، اخلاقیات دي، منځ کې ورپسې ټیلنټ یا اپرچونټیز نیشنلټیز یا زمونږ کوم ایم دی نو هغه دې سره راځي. نو ایجوکیشن د دغې څیزونو نه یو ورډ جوړ شوی دی او دغه څیزونه چې موږ کمباین یوز کوو نو دغه بیسک چیز ایجوکیشن دی. نور هم ډېر داسې څیزونه دي خو چونکې مشر ناست دی باقي به د تاسو سره په تفصیلا یو څو خبرې وکړي، خو زما زړه کې دغه یو څو خبرې وي چې تاسو سره په دې اخلاقیاتو په ډیسپلن یا فرض کا د دې په دې کانفیډنس باندې خبرې وکړو. نو زه به دې نه پس انشاءالله داود صاحب له دوی په وساطت سره موقع ورکوم. بل یو څیز ذهن ته راځي لکه فرض کا لینګویج. په دې کمپلیکس کې ډېر خلک پاتې کېږي او وي چېرې زه انګلیش ووایم انګلیش یو لینګویج دی، څنګه چې زموږ میتھس لینګویج دی، زموږ ساینس یو سبجیکټ دی، یا فرض کا زموږ بل اسلامیات سبجیکټ دی، نو دغه شان دا انګلیش زموږ لینګویج دی، دا یو سبجیکټ دی. په دې په کمپلیکس کې مه پروځئ چې لکه فرض کا زه به یو ځای کې ورلاړم او هغه به ما انګلیش نه ویلې، دا د ایجوکیشن نښه نه ده. دا خو به هغې ځای نه فرض کا د فارم یو کس راشي هغه به سټیج ته ودرېږي د هغه خپل لینګویج انګلیش کې به خبره کوي، نو ضروري نه ده چې هغه د ایجوکیټډ وي. ایجوکیټډ نور سمثینګ ایلس دغه بل یو څیز دی. نو ایجوکیشن او دغه لینګویج تاسو دغه سپریټ کوئ چېرې زمونږ د فرض که یو لینګویج یو سړی وي نو لینګویج وایي. ایجوکیشن بیا یو خپل سبجیکټ دی او په هغې باندې مختلف شکر دی زمونږ دغې سکالر شته، خو زمونږ ټولو نه عام شی چې دی پکار دا وي چې یاره زمونږ خپل مورنۍ ژبه په هغې کې د خپلو ماشومانو سره په کور کې خبرې کوو چې هغه زده کړي. څونه چې تاسو وګورئ ډیولپ کنټریز نه هغوی خپله مورنۍ ژبه کې هغوی مخکې تللي دي او په هغې باندې لګیا دي کار کوي. نو دغه یو ضروري څیز نه دی چې لکه فرض کړه زه انګلیش باندې کمانډ کوم او زه یې په هغې پوهېږم. مین څیز دا دی چې یاره موږ یو سیولایزډ خلک شو. سیولایزیشن هم دې سره نه راځي چې زه رالم او ما سوټډ بوټډ پینټ شرټ اچولی دی او بس دا خو ډېر سیولایز سړی دی. سیولایز هغه خلک وي چې هغوی په خپل اخلاقو باندې، په خپل مورنۍ تعلیم باندې، د خپل اقدار چې زمونږ کوم پښتونولي ده دلته کې په دې علاقه کې اوسو دغه باندې دغه موږ راغونډ کړو، دې نه یو څیز جوړ کړو. نو موږ مطلب دا دی چې په خپل سیولایزیشن کې او په خپل تهذیب کې مخکې تللی شو او خلکو ته ډېر څه ښودلی شو. نو په دغې باندې زه ډېر خبرې نه کول غواړم. بیا د ټول نه اخري زه د جناب داود خان صاحب ډېر زیاته شکرګزار یم چې هغوی خپل مصروفیاتو نه خپل ټایم وویسته او چارسدې خاورې ته رالم. نو زه په دې نه ډېر زیات مشکور یم او دوی ته هرکلې هم وایم او انشاءالله دوی به د خپل پروګرام هم انجوای کړي. که فرض که دې کې څه غلطۍ شوي بعضې وخت کېږي نو هغې اړخه چې موږ ایکسکیوز هم کوو دغه هم کوو. نو په دغې به تاسو هم دغه کوئ
او اخر کې په یو ناره وو پاکستان